الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. رن چې مونږه کما خبر وکړ نو هغه د ذبح استراري مبارک دی. ذبح استراري هغه ته ویل کېږي چې په وخت د حلالولو کې دا حیوان ستا په قدرت کې نه وي، نو هغې ته ویل کېږي ذبح استراري. په هغې کې دا شرط نشته چې ته ولې د مرۍ رګونه کټ کړې، بس په هغې کې دا ده چې ته داسې طور باندې زخمي کړې چې د هغې نه وینه توی شي او بس هغه د هغې د وجې نه مړ شو، نو دغه ذبح استراري ده. لکه مثال په طور باندې ښکار، نو په ښکار کې د مرۍ رګونه کټ کول دا شرط نه دی. هله شرط دی چې ته ورورسېږې او حیوان ژوندی و، نو بیا به ولې د مرۍ رګونه کټ کړې. او چې ته ورورسېدې او هغه مړ و، ستا په غشي باندې لګېدلی و، نو بس هغه ذبح استراري ده. دغه شان په دې وضعو کې د خلکو نه دا حیوانات وتښتي، د هغې هم دغه طریقه ده چې کله ستا په قدرت کې نه و او تا بیا د مشین ګزار وکړو، د غشو ګزار دې وکړو او د هغې نه هینه لاړه او ته ورورسېدې او مړ و، بس دا حلال ده. امام قرطبي په دې ځای کې لیکلي چې د دې نه دا معلومیږي چې نبي علیه السلام خو وایي سپی ساتل دا ښه خبره نه ده، او څوک چې سپی ساتي د هغه د اجر او د ثواب نه د یو قیرات هره ورځ یو قیرات یا 2 قیراته اجر کوي. دا یو مقدار دی. دا هغه سپی یادوي چې د شوق لپاره خلکو ساتلی، هسې شوقیه سپي ساتي، نو د هغې د عمل د وجې نه به د هغې په عمل کې به همیشه 2 قیراته کمې راځي، لوی مقدار به د هغې د ثوابونو نه کټ کېږي. د هغې وجه دا ده امام قرطبي وایي چې یو خو د رحمت فرشتې هم نه راځي، او دویم دا ده چې دا د ضرر سبب دی. کوم سړي چې سپی ساتلی د هغې د کور په خوا څوک نه شي تللی، جومات ته نه شي راتلی، بازار ته نه شي تللی، نو یا خو به لار بدلی او یا هغې ته تکلیف میلاویږي. یو وجه دا هم کیدی شي، بله وجه دا هم کیدی شي چې هغه ټول عمر غاب وي او سپی خو چې په هغه کلي کې سپي اواز وکړو دا بې د دې ځای کې نه اوازونه شروع دي، نو خلک د خوب نه وباسي. په دې وجه باندې سپی ساتل ټیک دی، او بیا چې څوک ډزې کوي هغه خو که څه خلک د خوب نه نه وباسي، د هغه د اجر نه به څومره کمېږي. څوک ناوخته ډزې شروع کړي او خلک د الله تعالی بندګان د خوب نه وباسي، هغه هم د دغې ملګري دي. 3 سپي ساتل جایز دي. حدیث کې راځي یو سړی د فصل لپاره سپی ساتي او د هغې حفاظت دې کوي، او دویم د ګړو بېزو لپاره خلک سپی ساتي. دا ګړو بېزو والې د دې لارو روان دي، نو سپي ورسره شپې د حفاظت لپاره، او دریم د ښکار لپاره سړی سپی ساتي. نو دا سپي ساتل جایز دي. د دې نه علاوه هسې د شوق لپاره سپی ساتل د دې نه منع راغلی، دا به نه ساتي.
نو دا پرونی کې یو مسله پاتې اليوم احل لكم الطيبات نن ورځې یعنی په موجوده دور کې په حالت حاضره کې احل لكم الطيبات حلال لستاسو لپاره پاکیزه شوزونه ګوره دا د قرآن یو لوی کمال دی که قرآن داسې ویل وی که نه چې پلانې شی حلال دی پلانې شی حلال دی پلانې شی حلال دی او نور ټول هر څه حرام دی نو دا خبره به څومره تنګه شوې مثال په طور باندې د قرآن ویل وی چې دا سل شیزونه حلال دي که نه دا شی حلال دی دا او نور ټول حرام دي نو دا په انسان باندې څومره غټه پابندي وي قرآن داسې ونه ویله ویل هر شی حلال دی یو څو شیزونه دي هغه حرام دي په دې کې ازادي ډېره ده پنځه شپږ شیزونه حرام دي په خوراک کې او نور هر شی حلال دی دا څومره ازادي شو نو بار بار قرآن وایي چې پاکیزه شیزونه ستاسو لپاره حلال دي او داسې نه وایي چې پلانې شی حلال دی پلانې شی حلال دی پلانې شی حلال دی نه داسې نه وایي ځکه بیا به په انسانیت باندې ډېره غټه پابندي راشي دا ډېر لوی کلام دی نن ورځې یعنې په دې نن دور کې احل لکم الطیبات حلال ستاسو لپاره پاکیزه شیزونه وطعام الذین او خوراک د هغه کسانو یعنې ذبیحه د هغه کسانو اوتو الکتاب چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی حل لکم هغه ستاسو لپاره حلال وطعام الذین او خوراک د هغه کسانو یعنی عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی ذبح دې ته وایي چې څاروی ذبح کړي نو هغه یاد ذبیحه د هغه کسانو چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی د مسلمانانو لپاره حلال دلته ما تاسو ته مخکې ویل دي چې اهل کتاب چاته وایي په دې پکار ده چې زمونږ دا کومه کسان چې ترجمې د کینی دا ځینې خبرې وپېژني په تورات باندې ما تاسو ته پوره تفصیلي بحث کړی چې تورات موږ چاته وایو انجیل موږ چاته وایو نن سبا انجیل شته او که نشته تورات شته او که نشته دا بحث ما په سورة آل عمران کې کړی او اوس چې کومه تورات او انجیل ملاویږي په دې دنیا کې هغې ته بایبل وایي مونږ چې کومه تورات او انجیل وایو هغه په دغې کې دننه پروت دی هغه په دغې کې دننه نو اهل کتاب هغه خلکو ته وایي چې نن سبا ورته یهود او عیسایان وایي دې ته د قرآن او سنت په اصطلاح کې اهل کتاب وایي یهودیان او عیسایان او قرآن ورته براه راست مشرکان نه وایي د مکې خلکو ته مشرکان وی براه راست دا قرآن او دی یهودیانو او عیسایانو ته براه راست مشرکان نه وی اهل کتاب ورته وی د هغې وجه دا ده چې وره د مشرک مکې چې کوم خلک وو هغوی به ویله وی په دنیا کې اصل دین د شرک دی نو الله تعالی هغوی د مشرکان وی براه راست د مکې د خلکو په نسبت باندې اصل دین هغه د شرک دین او هر چې یهودیان او عیسایان دي هغې ته براه راست مشرکان نه وایي اهل کتاب ورته وایي د هغې وجه دا ده چې هغوی په نسبت باندې اصل دین د توحید دین یهودیان او عیسایان څوک دي د موسی علیه السلام امتیان دي او عیسایان هغه خلک دي چې په عیسی علیه السلام ایمان نه وروړي نو د دیو په نسبت باندې اصل دین د توحید دین دی اگر چې مشرکان دي غټ مشرکان دي یهودیان او عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای نه ویلي او قرآن ورته بیا مشرکان نه وایي ځکه چې د دیو په نسبت باندې اصل دین دا د توحید دین او شرک یې وروسته ایجاد کړی نو هغې ته اهل کتاب وایي نن سبا اهل کتاب شته او که نشته خلک د انګریزانو وایي لکه عیسایان دي او اهل کتاب دي داسې نه ده
اهل کتاب هغه يهوديان او عیسایانو ته وایي چې هغه عقیده د نبی علیہ السلام په دور کې د يهوديانو او عیسایانو کومه عقیده وه حق عقیده وي نو هغه به يهودي او عیسایي مثال په تور باندې دا موږ چې په کوم دور کې و بدی دور کې ډېر يهوديان خدای نه مني لکه مثال په تور باندې کارل مارکس نو هغه يهودي دی او خدای نه مني لہذا دا اهل کتاب نه دی ډېر عیسایان په دې ننني دور کې الله تعالی نه مني د الله وجود نه مني ملحدین دي هغې ته ګورې اهل کتاب نه وایي اهل کتاب دې ته وایي چې کم از کم دا عقیده یې چې د الله تعالی شته الله تعالی پیغمبرانو ته وحي کړله تورات د الله د طرف نه و انجیل د الله د طرف نه و او موږ د الله بندګان یو نو دقې ته یهودي او عیسایي نو موږ به اهل کتاب هغه یهودیانو او عیسایانو ته وایو چې هغه یهودي او هغه عیسایي چې د هغې داسې عقیده یي د کم د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چې د یهودیانو او عیسایانو کومه عقیده وه هغې ته اهل کتاب نو هغوی چې کله ذبح وکړي ذبح یو څاروی حلال کړي نو مسلمان یې خوړی شي دا مسله ده د دې ځای وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم هر یهودي او عیسایي نه دی مراد وطعام الذین او طعام د هغه کسانو اوتوا الکتاب چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی یهودیان او عیسایان دي حل لکم هغه ستاسو دپاره حلال دی د طعام نه مراد ما وویل ذبیحه ده او عام طعام چې دی خو جایز دی د یهودیانو روټۍ خوړی شي نور هر سره خوړی شي نبي علیه السلام په خیبر کې د یهودیانو دعوت قبول کړی نو نور دعوتونه خوړی شي سوا د هغې دعوت نه چې هغه مذهبي دعوت داسې چې په کرسمس کې یو دعوت یې کړی نو هغه نه شي خوړی ځکه چې هغه د ګناه خبره ده او ضرور او دلته دا خبره زده کول پکار دي چې د یهودیانو او عیسایانو ذبح چې دی د مسلمانانو لپاره حلال ده و دې شرط باندې چې دا څاروی په هغه طریقه باندې ذبح کوي چې په کومه طریقه باندې مسلمانان ذبح کوي مسلمانان چې ذبح کوي نو څه کوي د مرۍ رګونه کټ کوي څلور رګونه کټ کول دي او چې درې سړی کټ کړي نو هغه څاروی ذبح شي امام صاحب وایي دوه رګونه به خامخا کټ کړي او به دې مرۍ کټ کړي د سا او که د خوراک درېیم د دې دوو کې چې یو شی کټ کړي یو د سا هغه پیپ دی او یو د خوراک او دوه رګونه دي نو دوه به رګونه کټ کړي او به دې دوو کې چې د بل څه شی کټ کړو نو درې شیزونه کټ کول پکار دي که هر شی کټ کړو نو که چېرته یهودیانو دغه شانتې ذبح کوله د مسلمانانو لپاره حلال او که چېرته یهودي او عیسایي ذبح کوله د کرن په ذریعه باندې د ګزار په ذریعه باندې هغه بیا د مسلمانانو لپاره حلال ده ٹھیک ده هغه شیخ محمد یوسف القرضاوي د قطر کې عالم دی هغه ویلي چې یهودي او عیسایي چې هر څنګه ذبح وکړي د مسلمان لپاره حلال ده ډېر غټ عالم دی خو دا خبره غلطه ده اوس هم ژوندی دی وطعام الذین اوتوا الکتاب وطعامکم وستاسو خوراک چې دی حل لهم د هغوی لپاره حلال دی نو یهودیان او عیسایان خو حلال و حرامو ته نه ګوري دې خبرې ته ساجد بعضې مسلمانان به دا وایي چې لکه ما د الله تعالی په نوم باندې ذبح کړ او خیر دی خورې دي والمحصنات او حلال دي او پاک دامنې زنانه من المؤمنین د مؤمنانو نه د هغې سره نکاح جایز ده والمحصنات او پاک دامن زنانه من الذین د هغه کسانو نه اوتوا الکتاب چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی من قبلکم مخکې ستاسو نه څنګه چې ذبح حلاله ده داسې د هغوی زنانه د مسلمانانو لپاره حلالې د یهودي زنانه سره او عیسایي زنانه سره نکاح جایز دی او ما تا ته وویله چې یهودي او عیسایي موږ چا ته وایو هر یهودي او عیسایي نه دی مراد چې هغه عقیده چې پخوا د یهودیانو عیسایانو کومه عقیده وه نو چې داسې زنانه وه
یا هغه یهودیه وه او دا کم از کم په دې باندې قایل و چې لکه الله شته او پیغمبران الله رالیږلي دي وحي یې رالیږل ده نو نکاح ورسره جایز ده اگر چې نکاح ورسره غوره نه ده ګورئ غوره نه ده ځکه یو مسلمانه ښځه ده او کردار یې ټیک نه دی د هغې سره نکاح جایز دی غوره نه دی له یهودي سره او عیسایي سره هم نکاح جایز دی غوره کار نه دی اذا آتیتموهن اجورهن کله چې تاسو ورکوئ هغوی ته اجورهن مهرونه د هغوی مهر به ورکوئ محسنین به داسې حال کې چې په نکاح کې به راوستونکي تاسو هغې لره غیر مسافحین نه به یې بدکاري کوونکي دا دویم شرط مهر به ورکوي او دویم دا دی چې نکاح به وکړي همیشه لپاره غیر مسافحین نه به یې تاسو بدکاري کوونکي صدقا اصل کې تویولو ته نکاح کې مقصد دا دی چې اولاد پیدا شي او یو سړی اولاد نه پیدا کوي او هسې چې دی نو مني تویوي دا بدکاري ده هسې ضایع کول دي ځان دغه بدکاري ده غیر مسافحین نه به یې تاسو بدکاري کوونکي نه به یې تاسو هسې اوبه تویوونکي د هغې اولاد مقصد نه وي ولا متخذي اخران او نه به تاسو نیونکي پټ اشنایانو لره اخدان معنی دا ده چې هغه دوست ته ویلی کېږي چې د بدکارۍ دوست چې نکاح دې مقصد نه دی او هسې بدکاري کوي او دوستۍ ومن یکفر هغه څوک چې کفر وکړي بالایمان په ایمان باندې یا هغه څوک چې کفر ګډوډ کړي د ایمان سره فقد حبط عمله عمل یې برباد شو د دې معنی دا ده چې ګورئ د یهودیانو ذبح هم جایز ده زنانو سره نکاح هم جایز ده خو دین یې ګورئ جایز نه دی که یو سړی ووایي چې دین مې هم جایز وي ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله چې یهودي او عیسایي شوې وایي ټول مذهبونه برابر دي پاکستان په پارلیمنټ کې څه کټاسرې ناستې دي هېڅ نه دي خبره وایي ټول مذهبونه برابر دي وایي عیسایت قبول که که نه ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله چې الله یې نه قبول کړي هر سړی مفتي دی لګیا دی څه وایي ټول مذهبونه برابر دي او چې د یورپي سره نکاح کوي او دین یې خراب نشي ومن یکفر وهو فی الآخرة من الخاسرین په آخرت کې به د تاوانیانو نه وي که بل مذهب یې قبول کړو ټول مذهبونه برابر نه دي دا د چا کېږي اليوم نن ورځې احل لکم الطیبات حلال کړی شوي ستاسو لپاره پاکیزه شیان وطعام الذین وحلال ستاسو لپاره ذبح د هغه کسانو اوتوا الکتاب چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی حل لکم حلال د ستاسو لپاره وطعامکم او خوراک ستاسو چې دی حل لهم دا حلال دی د هغې لپاره والمحصنات او حلال دی ستاسو لپاره پاک دامنې زنانه من المؤمنین مؤمنات المؤمنان ښځونه والمحصنات او هغه پاک دامنې زنانه چې حیا والی من الذین د هغه کسانو نه اوتوا الکتاب چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی من قبلکم مخکې ستاسو نه اذا آتیتموهن کله چې ورکوئ تاسو هغوی ته اجورهن مهرونه د هغوی محسنین په داسې حال کې چې په نکاح کې به راوستونکي دي زنانو لره غیر مسافحین نه به یې تاسو زنا کوونکي بدکاري کوونکي ولا متخذي اخدان او نه به یې نیونکي تاسو پټو دوستانو لره ومن یکفر بالایمان هغه څوک چې کفر وکړي بالایمان په ایمان باندې فقد حبط عمله په تحقیق سره برباد شو عمل د هغه وهو بالآخرة من الخاسرین او دی په آخرت کې د تاوانیانو